د بیټ د نه حوالې سره چې کومه فیصله مخې ته راغلې د ملګرو نو اوس یو په یو ورړی او بلې په بل باندې ورړی نو ډېر زیات اهم چې کوم انکشاف دی نو هغه مخې ته راغلی دی. راځم ملګرو اوس چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه در سره شریک کوم خو مهرباني وکړئ چې ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې د بیټ نښه واخیستلی شوه په ټول ملک کې د جناب عمران خان صاحب چې کوم مخالفین دي نو هغه هم لګیا دي چې دا د آئین او د قانون مطابق فیصله نه ده شوې. دا فیصله د یو پارټۍ د وجې شوې ده او یو پارټۍ ده چې هغه ټارګټ شوې ده او د هغې سره دا ظلم او زیاتې کیږي. نو پایز ایسا وکتل چې ټول پاکستان بلکې ټولې دنیا په ما پسې لګیا ده او خبرې کوي. نو پایز ایسا دا خبره کوي ملګرو چې کومه فیصله کړې ده نو د دې چې کومه ملبه ده نو دا په ما باندې نه اچولی کېږي. دا فیصله ما نه ده کړې. لکه دلته د حیرانېدو خبره دا ده چې ستا سره په لاس کې بالپن دی تا ته وکیلان مخامخ لګیا دي چې انټرا پارټي الیکشن د نن تاریخه پورې د یوې پارټۍ هم نه دی شوی او د انټرا پارټي الیکشن چې پی ټی آی کړی دی نو ته د هغوی په حق کې فیصله کوې چې بھئی دا تاسو ټیک نه دی کړی او په دې کې وې چې دا فیصله ما نه ده کړې. د پایز ایسا په دغه خبره باندې ملګرو الیکشن کمیشن هم میدان ته راودانګل. پایز ایسا وایي په ما باندې به دغه ملبه نه راچوي چې ما دا فیصله کړې ده. الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې الیکشن کمیشن خپل وکیلان هلته ودرولي وو د پارټۍ وکیل نه وو د الیکشن کمیشن وکیل د پی ټی آی د وکیلانو سره باز مباحثه کوي او انټرا پارټي الیکشن باندې تنقید کوي او اوس څه وایي چې د بیټ کومه نښه واخیستلی شوه نو وایي دا د سپریم کورټ فیصله وه او الیکشن کمیشن دغه ملبه چې کومه ده نو دا یې په سپریم کورټ باندې ور واچوله. نو هسې سوچ کول پکار دی پایز ایسا صاحب ته موږ دا خبره کوو چې 15 ګنټې دا فیصله تا لیټ کړې وه او تا په 2 رکني بینچ باندې کوله. زه بس ټیک دی دا ستا فیصله نه ده ټول پاکستان یې مني خو ته د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس یې اخري فیصله په تا باندې وي نو چې ته د بل چا د ولقې لاندې نو پکار دی چې تا هغه څنګه نورو ریزاین ورکو او ویې ویل چې د چیف جسټس چې کومې فیصلې دي نو دا ټیک نه دي نو بیا پکار تالم دی چې دغه کرسۍ نه پاسې چې بهی ما ته نور خلک آرډر کوي زما نوم بدنامېږي د دې کرسۍ نوم بدنامېږي نو پکار دی چې تم د دې کرسۍ نه پاسېدلی چې زه هم نه کوم. یوې په یو ورړی او بلې په بل ورړی او خبره واضحه کوي نه چې دا فیصله د کوم طرفه وه. بل طرف د ملګرو پرون چې په اوکاڼه کې کومه جلسه شوې ده تاسو ته ما ویلي مو چې سکولونو کالجونو له چوټیانې ورکړې وې او جلسهګاه ځان ته ډکه کړې وه. خو دې سیټ کې دا ویډیو تاسو ته ښکاري دا د اوکاڼه چې کوم غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې دي نو هغه الحمدلله را روانې دي. د دې باوجود هم دوی لګیا دي موږ جلسې کوو موږ کنونشنې کوو. نو په هغې باندې ارشاد بټي دا خبره کړې ده چې اوکاڼه کې کومه جلسه وشوه نو انتظامیه د ډېرو ورځو نه د دې تیاریانې کوي. انتظامیه څوک دي؟ حکومت یادوي نگران حکومت. د لاهور چې کوم پولیس دي نو هغې ښه په پروټوکول کې راوسته مریم نواز یادوي چې کوم ډپټي کمشنر دی نو هغه سکولونو او کالجونو له چوټیانې ورکړې او هم دقه پولیس دي ملګرو هم دقه انتظامیه ده په پنجاب کې چې د پی ټی آی کم ورکران دي نو د هغوی په پکړ دکړ کې دا خلک مصروف دي. یو طرف ته مریم نواز له سیکیورټي ورکړي په پل سیکیورټۍ کې جلسهګاه ته راولي او بره خېجوي او بل طرف ته د پی ټی آی چې کوم ورکران دي نو په هغې پسې د پنجاب دغه پولیس په لارو کوڅو کې ګرځي او پکړ دکړ کوي او وایي د اوسه پورې د 3000 نه زیات چې کوم ایم پی او دي کوم آرډر دي نو هغه جاري شوي دي او دغه کسان نیولی شوي دي. د دې مطلب دا چې یو طرف ته پروټوکول او یو طرف ته پولیسو راسه چې کوم چتر وي خلک چې پرې وخي نو یو طرف ته پروټوکول او بل طرف ته چتر دي. وایي اوس په داسې قسم بریکوریشن چې کوم دي نو هغه به سپا او شفاف الیکشن کوي. دی به سپا او شفاف الیکشن کې چې یو طرف ته عوامو ته چتر نیولي او بل طرف ته وله پروټوکول ورکوي او باقي تاسو خو سمجدار یې تاسو وایي ښه پوهېږئ چې زما د خبرې مقصد څه دی. بل طرف ته ملګرو جناب عمران خان صاحب نن هغه خپل الفاظ یو ځلې بیا راوړي دي د چا دپاره نن نواز شریف دپاره وایي چې زه په جیل کې یم خو د هغې باوجود هم دا چې کوم بزدله دی نو وایي دا دومره یریږي چې امپایر ته دا خبره وکړه چې د دوی نه کومه د بیټ نښه ده هغه واخله ګینې زه اړوګې هم نه کومه. جناب عمران خان صاحب دغه چې کوم الفاظ دي نه دا یې دې دپاره راوړي دي د نواز شریف دپاره خو افسوس دا دی چې دوی به په دې الفاظو پوهې څوک. عمران خان صاحب وایي چې زه په جیل کې یم خو بیا هم دا بزدله دومره یریږي چې امپایر ته شرط کېښودو
چې د عمران خان نه د بیټ نښه واخله نو بیا به ګیم کوم ګینې الیکشن نه کوم که د بیټ نښه وي. اوس آزاد امیدوارونه دوی څومره په آزاد دي هغه هم تاسو کتلی شئ چې الیکشن کمیشن دا حکم جاری کو چې په پوسټر کې به تاسو د ځان سره د عمران خان چې کوم تصویر دی هغه به د ځان سره نه لګوئ. په کوم طرف باندې دوی وایي چې یاره موږ په کوم طرف باندې لاړ شو وارو پار ته خطا دی. مریم نواز دا خبره کوي چې کوم شخص د وطن سره محبت لري نو هغه به د نواز شریف نه علاوه اوټ چاته هم نه ورکوي. یو طرف ته جنت او دوزخ هم تقسیم شوي دي، که د یو بل طرف ته د اوټ واچو نو جنت ته به ځي او که بل طرف ته واچو نو دوزخ ته به ځي. مریم نواز دا خبره کوي وایي څوک چې د خپل وطن سره محبت ساتي نو هغه به د نواز شریف نه بغیر چاله هم ووټ نه ورکوي. ستا د پلار د وطن سره محبت نه ساتي، ستا د پلار په سعودي عرب کې میلیونه دي، په لندن کې پلیټونه دي، هغه په خپله د وطن سره محبت نه ساتي چې په دې وطن کې د غریب عوامو سره ژوند تیر کړي چې کله پړه باندې تکلیف راشي نو لندن ته اسپتال لځي. چېرته دا سوچ نه دی کړی چې د پاکستاني په دېړه باندې تکلیف راشي نو دا به چېرته علاج کوي. زما خو وس کېږي، ستا هم وس کېږي. مریم نواز هم د سرجرۍ دپاره کوم ځای د انډونیشیا او دغه ځایونو ته ځي، خو د پاکستاني عوام فکر پکار دی چې دوی باندې تکلیف راشي نو دوی به چېرته ځي. نو هسې تاسو لږ ما ته ووایئ چې یاره د مریم نواز دا کومه خبره کړې نو تاسو ولې څه جواب ورکوئ. بل طرف ته عمران خان صاحب دا خبره هم کړې چې د ډونلډ لو او د جنرل ریټایر باجوا ایکسپوز کولو دپاره مال دا سزا راکړی کېږي. او افسوس په دې خبره باندې راغلی چې سپریم کورټ هم د لندن په پلین باندې روان دی، سپریم کورټ هم د لندن په پلین باندې روان دی. او زه واحد هغه انسان یم چې 27 کال کم جدوجهد دی نو هغه ما کړی او ما پارټي دې ځای ته راوستې ده. او دا نور خو چې کله په خوبت پوهېږي حمزه شهباز په خوبت پوه شو نو ذمهواري ورته حواله کړه بس اوس کوه مزې. بل طرف ته قاضي پایزي څه دا خبره کوي چې زمونږ کار دا دی چې د قانون مطابق انتخابات موږ وکړو، د آئین او د قانون مطابق. دا د آئین او د قانون مطابق دي. دا ته چې کومې فیصلې کې چې په آرټیکل کې لیکلي هم دي چې یاره چې کوم د بیټ نښه ده یا د پارټۍ نښه ده په آرټیکل 17 کې لیکلي دي چې بھائی دا د عوامو انتخابي نشان دی، دا ته یو پارټۍ نه نشي اخیستی او تا دا فیصله وکړه مخې ته دې راوړه. یو طرف ته نواز شریف د نااهلۍ دپاره دی د توبې چې کومه خبره ده هغه مخې ته کېښوده چې یاره هغه توبه ویسته نو بس ټیک دی. او بل طرف ته د پارټیانو سره څه چل وکړو د پی ټي آی د پارټۍ سره. نو ته څنګه وې چې زه زما کار دی د آئین او د قانون مطابق ته یو لفظ د آئین او د قانون مطابق وښایه چې تا په سپریم کورټ کې ادا کړی او عوام تا نه مطمئن شوي، ولې د عوام ګیا خوري چې دا تا نه خفه دي. بل طرف د ملګرو د 9 مۍ چې کوم واقعات دي نو د هغې کې د شیخ رشید صاحب چې کومه ګرفتاري ده نو نن یو ځلې بیا وشوه. بس شیخ رشید صاحب هم اوس اکثر داسې الفاظ راوړي مخې ته چې عمران خان د محبت اظهار کوي. نو دوی وایي چې هغه پورې نه پرېږدم چې تر څو پورې د عمران خان صاحب د محبت چې کوم الفاظ دي هغه تا ختم کړي نه. پېښور های کورټ ملګرو سابق سپیکر قومي اسمبلی اسد قیصر صاحب ته د الیکشن د لړاوهلو اجازت ورکو. کوم ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دي هم ستاسو سره شریک کړه. ویډیو د ټولو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات اخر کې وواز پاکستان زنده آباد، عمران خان زنده آباد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي. الله پامان.